أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. سورة البلد مكية وهي 20 آية. دا سورة البلد مکی سورت مکہ مکرمہ کی نازل شوی لیکن 20 آیاتونه دي. لا اقسم، لا لفظ پدې ده کې زیاتی دی او په قسمونو کې دا حرف زائد راوړل د عربو د محاورې مطابق دی. د دې لا لفظ مطلب دای چې مخاطب ستا ذهن کې کومه خبره ده نو دغه خبره غلطه ده، د هغې تردید کېږي. کوم چې ستا خیال دی نو هغه نه دی، بلکې قسم درته خورم چې خبره داسې ده. دا ته چې څنګه وایې داسې نه ده، او دا زه چې څنګه وایم دغسې ده، او زه درته په دې قسم خورم. یو مطلب یې دا دی، او دویم مطلب یې دا چې مخاطب ستا ذهن کې دا کومه خبره ده نو هغه غلطه ده. زه چې کومه خبره کوم نو دې کې د قسم ضرورت نشته دی، خو بیا هم درته قسم خورم چې یقین وکړه. لا حاجة إلى القسم لكن أقسم، قسم تاجت نشته خو بیا هم درته قسم خورم. لا اقسم بهذا البلد، قسم درته خورم په دې ښار باندې. هذا البلد په دې ښار، د دې ښار نه مراد مکه مکرمه ده. په دې ځای کې په مکه مکرمه باندې الله قسم کړی دی، او سورہ تین کې هم الله قسم کړی دی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. نو د مکې ښار باندې الله پاک قسم کړی دی. وهذا البلد الامین، د مکې مکرمه ښار د ډېر لوی شرافت او د فضیلت ښار دی. پیغمبر علیه السلام چې د مکې مکرمې نه
مدینه منوره ته هجرت کو نو دې مکې مکرمې ته مخ مبارک راواړو او ته په الله قسم په تمام روی زمین کې د الله په نزد د ټولو نه زیات بهتر او محبوب خار امتی که دې ځای نه په ایستلو باندې د دې ځای نه په وتلو زه مجبور نه وې چا مجبور کړی نه وې نو زه به ستا نه چرې هم وتلی نه وم نو مکه مکرمه ډېر قابل قدر او قابل احترام مقام دی وأنت حل بهذا البلد لدي حل یو مطلب دارے کہ تفدے خار کے اسیدن کے وأنت حل بهذا البلد تفدے خار کے اسیدن کی أنت نازل في هذا البلد أنت مكين في هذا البلد تفدے مکان کی مکین نو مکہ مکرمه اسم ښکلې ده ډېره قابل احترام ده خو بیا ستا غوندې عظیم شخصیت د الله محبوب شخصیت چې پکې اوسېږي نو د دې هغه حسن دوباله شو د دې هغه فضیلت نورم زیات شو چې ته پکې اوسېږې نو دا ډېر ښکلی ښار دی یو مکان دی بل مکین دی ځای ته مکان وایي او په دې ځای کې چې څوک اوسېږي نو هغه مکین دی یو مکان شو بل مکین نو د مکان فضیلت په خپل ځای خو چې مکین پکې قابل قدر دی نو په دې د دې مکان فضیلت نورم زیات شو د دې ښار عظمت او حرمت نورم زیات شو وانت حل بهذا البلد ته په دې ښار کې اوسېدونکي یو مطلب یې دا دی نو دویم مطلب یې دا دی چې حلن د حلال والی په معنا باندې واخلې نو دې کې ځان له بیا دوه معنی جوړېږي یو دا چې د مکې مکرمې ښار داسې دی چې کم حیوانات کم زناور د ښکار دي او په باقی مانده دنیا کې د هغې ښکار کول حلال دي نو د دغې ښکار په مکه کې حرام دی مکه مکرمه کې به ښکار نه کوي نو کم حیوانات چې د هغې ښکار د مکې نه بهر حلال دی په مکه کې هغه حرام د مسلمانانو په نیز هم او د کافرو په نیز باندې هم په مکه کې ښکار ناجایز سره د دې چې کافران په مکه کې ښکار ناجایز ګڼي خو بیا هم محمد رسول الله شهید کول حلال ګڼي وانت حل بهذا البلد ستا وجل په دې ښار کې دې کافرو حلال ګڼلی دي د حده زیات ظلم دی چې د مکې کافران په مکه مکرمه کې د پیغمبر علیه السلام وجل جایز او حلال ګڼي حال داره چې د دوی په عقیده کې زناور وجل هم په دې کې حلال لري بیا پکې تا حلال ګڼي وانت حل بهذا البلد تا پکې حلال ګڼي او دویم احتمال پکې داره د حل معنا چې په مکه مکرمه کې قتل و قتال حلال نه دی خو یو وخت راتلونکی دی الله خپل محبوب ته فرمایي چې یو وخت راتلونکی ستا دپاره یو ورځ لږ ساعت دپاره د دې بعضې غټو کافرو وجل به تاله حلالي ته به یې وژنې نو دا مخکې یو پیشنګویي شوله او په اتم کال د هجرت مکه فتح شوله او په دغه وخت کې یو څو خاص کافرانو چې هغوی په حرم شریف کې د الله په حکم پیغمبر علیه السلام قتل کړل او د دې حرمت د ما لپاره نن پورته شو خو ګورې بیا تر قیامته پورې چا لپاره دا حرمت پورته کېږي نه دې کې قتل و قتال حرام وانت حل بهذا البلد دا احتمال امشته چې ستا لپاره به دې کې لږ ساعت لپاره حلالوالی راځي ته په دې کې قتال به وکړي خو ګوره دا حکم د بل چا لپاره به نه وي تر قیامته دې کې قتل و قتال ناجایز په دې کې ښکار کول ناجایز ووالد وما ولد
قسم می دی په دې خار باندې او په والد می دی قسم وی وما ولد او په بچو می دی قسم وی والد نه مراد حضرت آدم علیہ السلام دی نو په آدم علیہ السلام الله قسم کړی دی وما ولد او تر قیامت چې څومره انسانان اولاد آدم دی په هغوی باندې الله پاک قسم کړی دی او مخکې بیا جواب قسم دی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان من پیدا کړی دی فی کبد په سختو په تکلیفونو مشقتونو کې انسان د خپل فطرت په اعتبار داسې پیدا کړی شوی دی چې د اول نه تر اخره پورې ټول محنتونه مشقتونه به وي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د ابتدا د حمل نواله مشقت شروع شو د مور پر رحم کې دا ماشوم قید دی بند دی دا د تکلیف حال دی او بیا د ولادت په وخت کې د پیدایش په وخت کې څونه تکلیف دی زمونږ استاد په ذهن کې خو د مور تکلیف ښکاره دی په دې ماشوم څوک تصور نه کوي چې د تم تکلیف دی مور ته تکلیف دی چې ماشوم پیدا کېږي د ماشوم ته څومره تکلیف دی دا تصور څوک نه کوي نو دغه وخت کې د ماشوم ته تکلیف دی چې دی پیدا کېږي نو د مور په رحم کې دی قید و هغه تکلیف بیا د پیدایش په وخت کې دی ماشوم ته تکلیف دی هغه تکلیف بیا د مور پیرودل څه وخته پورې دی او چې کله بیا د پیو نه منع کوي نو دا څومره تکلیف دی د ماشوم دپاره څومره تکلیف چې دی د پیو نه منع کوي خو د ده د دې تکلیف سره بیا مور ته تکلیف دی چې دی جاړي په د پرغز راځي غوټې پې راځي نه قلاریږي مور پی نه ورکوي منع کوي هغې ته هم تکلیف او ده ته هم تکلیف بیا چې کله دی لږ تکړه شو نو دې ضروریات زندگی غواړي د هغې لپاره محنت او مشقت ټول عمر په سختو تکلیفونو کې دی بوډاوالي ته ورسېده په قلاع نه شو او آخر کې بیا د بوډاوالي نه رستو بیماریانې شروع شي قسم قسم بیماریانې راځي د هغې دارو درمل علاج فکرونه کول دا تکلیف او په آخر کې د ځن کدن سختۍ پې د پاسه بیا د دې دنیا نه رخصت شو قبر کې تکلیفونه قیامت پورې میدان حشر کې تکلیفونه نو دا انسان د پیدایش نه واله تر انتها پورې په محنت مشقت کې لګیا دی ستړی ستومانه د دې دنیا نه روان شي ته لا د نن او د سبا په غم کې ستړی شولې داسې به ستړی ستړی شی به روان دغسې د دې دنیا نه به داسې ستړی ستومانه لاړ شو نو دا محنتونه مشقتونه یوازې انسان لپاره نه دي دا د نورو حیواناتو لپاره هم دي خو الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان په سختو تکلیفونو کې دی نور حیوانات ځکه نه یادوي چې هغې کې عقل او شعور نشته په انسان کې شعور دی په ده کې ادراک دی نو د ده دا محنت او دا تکلیف بقدر شعور د نورو حیواناتو نه زیات دی او د ټولو نه زیات محنت دا دی چې میدان حشر کې دی دوباره جمعي شي نو د دنیا د زندګۍ حساب کتاب به ورسره کېږي بیا جنت او یا دوزخ دی نور حیواناتو سره دغه شی نشته علما فرمایي چې په مخلوق کې دومره زیات مشقتونه بل څوک نه برداشت کوي څومره چې انسان برداشت کوي سره د دې چې د جسم ورکوټی دی د جسم کمزوری دی د نورو حیواناتو په نسبت دی کمزوری او ضعیف دی په محنت مشقت په ده باندې ډېر دی وی ظاهره دا ده چې د انسان دماغي قوت د نورو نه زیات دی نو ځکه پې دا بوج زیات اچولی شوي دي د ده دماغي قوت زیات دی نو ځکه د ده تخصیص شوی دی او دې محنت مشقت له دې پیدا دی هم دې سختو له پیدا دی داسې نه چې دې آرام او راحت له پیدا دی نو په دنیا کې دا سختي به برداشت کوې
او دا ټول د الله د رضا لپاره برداشت کا بیا اخوا ته ګوره ټول آرام او راحت وي چې الله دې جنت ته داخل کړي الله دې موږ او تاسو ټول جنت ته داخل کړي دې محنت مشقت لپاره پیدا کړی شوي دی په خپله نه دی پیدا کړی شوی دی چا پیدا کړی دی هغه ذات چې قادر مطلق هغه پیدا کړی دی په دنیا کې مکمل راحت چې په هغې کې هیڅ قسم تکلیف نه وي غم پکې نه وي دا چاته حاصل نه دی هر سړی غمجن دی دری دنیا کسی بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد په دې دنیا کې څوک بیغمه نشته دی دری دنیا کسی بیغم نباشد هیڅ څوک بیغمه نشته دی اگر باشد بنی آدم نباشد که چېرته ودې لیده چې بیغمه دی دا بني آدم نه دی همیشه به یو پنډ د غم په سر وي چې په سر یې وي دستار د دې دنیا د دې دنیا کې آرام او راحت نشته چې دا دومره سختۍ او تکلیفونه در په غاړه دي نو خیال کوه چې څه کې نو ستا ریکارډینګ شروع دی چې څه وې څه کې دا ټول ریکارډ کېږي دا خیال مه کوه چې ما څوک نه ویني ایحسب ان لم یره احد ګوره دې دا خیال کوي چې ما څوک ویني نه ولې دې ویني نه الم نجعل له عینین من دې انسان د سترګې نه دي ورکړې ګوره چې انسانه تاله مې سترګې درکړي ته لیدل کې نو ولې زه به لیدل نه کومه الله وایي زه لیدل کومه او ته زما د نظر نه څه پټ پناه نه یې چې څه کېږي هغه زه وینم الله اقسم بهذا البلد قسم خورما په دې ښار د مکې باندې وانت حل بهذا البلد او تنازلې ته اوسېدونکې په دې ښار کې یې نو نورم برکت زیات شو یا ته حلال کړی شوی د کافرو په نظر کې ستا وجل حلال ګڼلی شوي د کافرو په نظر کې بهذا البلد په دې ښار کې یا ستا دپاره به لږ وخت دپاره حلالوالی راشي د جهاد او د قتال دا پیشنګویي وه پاتم کال د هجرت بیا کاره شوې ده ووالد وما ولد قسم می دی په والد باندې چې آدم علیه السلام دی وما ولد او په هغه څه باندې چې د ده نه پیدا شوي دي تر قیامته پیدا کېږي لقد خلقنا الانسان فی کبد په تحقیق سره موږ پیدا کړی دی انسان فی کبد په محنت او مشقت او په سختو په تکلیفونو کې ایحسب ان لن یقدر علیه احد ایحسب آیا خیال او ګمان کوي دا انسان ان لن یقدر علیه احد چې په ده باندې بالکل څوک قادر نه وي ولې نه الله پې قادر دی دی دا خیال کوي چې په ما باندې څوک قادر نه دی یقول اهلکت مالا لبدا یقول دا کافر انسان وی اهلکت مالا لبدا ما ډیر زیات مال چې دی نو ولګو ډیر زیات مال مې ولګو د پیغمبر علیه السلام په دشمنۍ کې د اسلام په مخالفت کې د ګناه په موقع باندې د کافرو ډیر مالونه لګولي دي او دا ډیر مال لګول د خپل هنر ګڼه او بیا په دې ډیر مال لګولو باندې فخر به کو چې دومره مال لګولی دی د دین اسلام د رکاوټ دپاره نو الله وی زما په مقابله کې کامیابېدی نه شي پته به دې ولګي لګوه دا مال ډېر زیات د دې به د سر حساب کتاب کېږي یقول اهلکت مالا لبدا کافر انسان وای اهلکت ما لګولی دی مالا لبدا ډېر مال ایحسب ان لم یره احد آیا دې خیال کوي
ان لم يره احد چې نوی ندل راه څوک هم. ته وایې چې ما څوک ویني نه، نو ته ځان ته خیال وکړه ته لیدل کې او که نه کې. دا تا له لیدل چا در کړي دي؟ الله چې تا له د لیدلو طاقت در کړی هغه په خپله وي لیدل نه کوي. ولې نه؟ الم نجعل له عینین، آیا موږ نه دي ګرځولې د ده دپاره د انسان دپاره عینین دوه سترګې؟ ولې دوه سترګې د لیدو لپاره مې در کړي نه دي؟ یقینا الله سترګې در کړي دي. نو دې سترګو ته خیال وکړه، دا د الله یو لوی نعمت دی. الله خپله کاریګري خپل قدرت ښیي چې انسان له مې دوه سترګې ورکړي دي. د دې دا نازکې نازکې پردې دي، نري نري رګونه دي، په دې کې قدرتي رڼا ده او دا سترګه ډېره نازکه ده. نو د دې د حفاظت لپاره الله انتظام داسې کړی دی چې د سر په دې اډوکي کې داسې یو کنده جوړه کړې ده، یو ډوغل، او دا سترګو ګولۍ په دغې ډوغل کې فټ کړې ده. که د بهر نه ګزار راشي نو سترګه لګي نه، بره ته د تندي اډوکي دی، لاندې ته د ننګي اډوکي دی، د منځ کې ورته غټه اوږده پوده یو تیرې لګولې دی. د هر طرف نه چې ګزار راځي سترګې به بچي، بهر اډوکي به ګزار خوري. نو دا نازک اندام په داسې انتظام باندې الله پاک جوړ کړی دی او ایښی دی. مخې ته اټومیټک پرده لګېدلې ده، که نامناسب شی راشي او دې سترګې ته راپروزي فوراً دا سترګه پټه شي او دې ته خس خشاک او خزله خاوره دننه ورځي نه، د پاسه پې پرده راپروزي. اټومیټک نظام د پردې پې لګېدلی دي، ګرد غبار نه بچ کېږي. دا سترګه اوړي راوړي، لکه دا د سټیلوم جوړه وه، نو دا به په دې اوړېدو راوړېدو سولېدلې وه، دا به ختمه شوې وه. خو دې ته ګیر چاپېره د اوبو ضرورت دی، نو دې ته الله فوارې لګولي دي او تازه تازه اوبه او داسې غوړې غوړې راځي چې دې له تیل هم ورکوي او دا لمدې هم ساتي. نو دا بېشمېره حرکات کوي، هره ورځ بېشمېره حرکات کوي، اوړي وروړي او دې باندې د بهر نه نور هوا او تو راځي، دا اوبه اوچېږي خو تازه تازه ولا نورې راځي، نو دا چرې اوچه پاتې نه شوله، همیشه دا لمده ده. نو دې سترګې ته دې وګوره چې دا قدرت یو عظیمه کارخانه په دې کې لګېدلې ده، لږ د دې شکریا ادا کړه. دې کې د الله د قدرت یو عجیبه نظام دی. ستا په یوه سترګه کې 14 کروړه بلپونه لګېدلي دي. تا چې ته دا تصور نه دی کړی، په دې یوه سترګه کې 14 کروړه بلپونه لګېدلي دي. او دا بلپونه دا بلیږي او مړه کېږي، بلیږي او مړه کېږي، تا ته رنګونه ښیي، تا ته رواګانې ښیي. 6 لکه بلپونه په دې کې داسې دي چې دغه بلپونه بل وي نو ته رنګونه پېژنې. که دغه 6 لکه بلپونه الله مړه کړل نو د سپین او د تور فرق به ونه کړی شي، همیشه ټول څیزونه به سپین ښکاري، رنګونه به ته ونه پېژنې. څه بلپونه په دې کې الله داسې جوړ کړي دي چې دغه بلپونه لګي نو ته په فاصله باندې پوهېږې چې تا ته مخې ته یو څیز څونه فاصله کې دی، نږدې دی او که لرې دی. ته به وینې خو په فاصله باندې به پوهېږې نه که دغه بلپونه مړه شو. نو دا ججمنټ کولی نه شي. روزانه به ډغره وی، یو څیز له په ډغره ورشه، ته به یې مانه لرې به نږدې ته په ډغره ورشي. ته به د یو لښتي نه ټوپ وی، ته به وایې ما ډېر اوچت ټوپ و، نیغ په لښتي کې به پروزې. نو دا بلپونه دي په دې سترګو کې چې په دې تا ته دا فاصلې معلومېږي. څه بلپونه په دې سترګو کې داسې دي چې هغه بلیږي نو تا ته د هر یو څیز سایز برابر ښکاري،
داسې نه چې ورکوټي سیز درته غټ ښکاري چې غټ درته ورکوټي دا د دې بلپونو هغه برکت دی چې تا ته هر یو شي په خپله اندازه غټ یا ورکوټي ښکاره کېږي که دا ټول بلپونه الله مړه کړل نو په ټپه به ړوند کښېنې بیا به هیڅ شی وینې نه ته دا 14 کروړه بلپون روزانه تا ته لګېدلي دي که د دې بل راغی څوک به ادا کړي د دې 14 کروړه بلپونو بل چې در پسې راشي څه به وکړي ورکولی شي هیڅ در سره نشته دی تاسو چې یوې شپې دپاره چې دغه واده ماده کې دا واړه واړه مرچکي بلپونه لګوئ د هغې کرۍ د نه څونه اخلي لږ ساعت دپاره په هغې څه لیدل کېږي نه صرف هغه ډیکوریشن دی او په هغې څونه کرۍ ورکوې دا ټوله دنیا تا ته ډیکوریټډ ده خشته ده تی وینې څونه بل دې ورکړی دی الم نجعل له عینین آیا موږ دې انسان له ورکړي نه دي دوه سترګې ولسانا او ویل د دپاره موږ دا ژبه ورکړې نه ده لږ دې خپلې ژبې ته دې خیال وکړه نو ستا په دې ژبه کې د الله د قدرت عظیم کارخانې لګېدلې دي یوازې د ویلو خبره نه ده چې ته په ژبه باندې خبرې کې ستا په ژبه کې 3000 خانې لګېدلې دي په دې یوه ورکوټه ژبه کې 3000 خانې دي او کم شي چې ته خولې ته ور واچې نو دغې خانو ته ورسېږي او فورا د دماغ لیبارټرۍ نه ریزلټ راشي دا کم څیز چې تا خولې کې واچو دا خوږ دی دا پیکه دی دا تریو دی دا تریخ دی دا نمکین دی دقه خانې دي که دې نه دا اثر الله وپېژنده نو خوره خولې ته واچو ګوړه خولې ته واچو غوښه خولې ته واچو هېڅ فرق یې نه معلومېږي نو لږ فکر وکړه تا له الله ژبه درکړې ده او بیا دې سره بهر تا له الله شونډې درکړې دي نو دا شونډې ستا د دې ژبې حفاظت کوي دواړه شونډې دي نو دا شونډې که دا په دې خولې باندې نه وې دې خولې ته مخې ته دا شونډې نه وې نو همیشه به دې خوله وازه او چینګداړې به درته خلکو وي غاښونه به دې ښکارېدل نو څومره بدنما بد شکله به ښکارېدې چې هر وخت دې خوله وازه وه او د دې نه علاوه ستا په خولې باندې چې دا هوا هر وخت تیزي راځي نو دا ژبه او دا تالو به دې اوچ کړه شو نو ژبې نه به دې لرګی جوړ شوی او که دا دوه شونډې نه وي نو تا به لا اله الا الله محمد رسول الله څنګه وي زه ووایه شونډې لر که محمد رسول الله ووایه لفظ د محمد نه شي ویلی صلی الله علیه وسلم دا د مسلمانۍ کلمه به دې نه وه ویلې خو که ستا دا شونډې نه وي حروف شفویه چې کوم حرفونه په شونډو ادا کېږي دا به ادا کولی نه شو ته بابا ووایه ته ماما ووایه چې شونډې دي نو نه بابا ویلی شي نه ماما ویلی شي هسې به آ کې نو څوک به پې پوهېږي نه چې ته څه وی نو د دې ژبې په ذریعه باندې ته خبرې کې هغه خبرې چې ستا په دماغ کې راشي یا ستا په دې زړه کې راشي د دې ژبې په ذریعه باندې اظهار د ما فی الضمیر کې الفاظ ادا کېږي دا ژبه یو اټومیټک مشین دی په سکنډونو کې بې شمېره خبرې کوي ته چې خبرې په ژبه کې دی ته شاته لویه مشینري لګېدلې ده نو کلمات دې په ژبه باندې راځي آواز کې شونډې کار کوي یوازې ژبه نه ده شونډې ورسره ملګري دي په سکنډونو کې ستا د ژبې نه داسې خبره راوځي چې ته پې د جنت قابل جوړ شي او په سکنډونو کې ستا د ژبې نه داسې خبره راوځي چې ته پې د جهنم قابل شي کلمه د ایمان دې وویله
ته په دې جنتي شولې او ته په دنیا کې د چا سره روان شوی دشمنی دې جوړه شوې ده او په دې ژبه دې وایي چې معافي غواړم ما نه غلطي شوې زه معافي غواړم هغه سړی چې ته یې دشمن یې هغه ستا دوست شو ته دې خپل زړه ته رانږدې کړې ته یې راته غاړه ایستې دا په څه تا په دې ژبه ووایې چې ما نه غلطي شوې زه معافي غواړم دشمن وې محبوب جوړ شولې هم قلا ده هم بلا ده خپله ژبه همدا یوه ژبه ده هم قلا ده ته پې محفوظ کېږي هم بلا ده د دې ژبې نه په دې شونډو باندې داسې الفاظ روځي چې د تورې نه تېرې دي مری کټ کوي الله انسان ته په دې زړه کې مضمون اچولی دی او دې په ژبه باندې اظهار کوي فالهمها فجورها وتقواها د نفس انسانی کې دننه وا پرهیزګاري او د ګناه ماده پکې هم الله پاک اچولی ده نو دې دلایلو ته وګوره ستا په دې بدن کې د الله د قدرت نشانات موجود دي دې ته فکر وکړه خطا کېږه مه الم نجعل له عینین آیا موږ نه دي جوړ کړی دی انسان دپاره عینین ولسانا او آیا موږ نه ده جوړه کړې ده دپاره ژبه فتین او دوه شونډې وهدیناه منگ ہدایت کړی دی ښودنم کړې ده د انسان ته النجدین نجدین دوه لارې نجدین تسنیه ده د نجد وهدیناه النجدین د دې لفظي معنی هغه لار چې هغه ولای چې هغه پورته روانې دي مراد د دې نه کلو واضحه لار ده او دې دوو لارو کې یو د خیر لار ده یو پکې د شر لار ده نجدین دوه لارې دي یو د خیر ده او بله د شر ده نو انسان فکر من شه دوه لارې مې درته ښولې دي نجدین د کامیابۍ لار هم او د ناکامۍ لار هم نو دې دواړو ته فکرمند شه د کامیابۍ په لار باندې لاړ شه د ناکامۍ د لارو نه ځان بچ که وهدیناه النجدین من ښودلي دې انسان ته دوه لارې د خیر او د شر نو ځان روان شه اجمالي طور باندې الله پاک تا ته د خیر او د شر لارې ښولې دي او د هغې د تفصیل دپاره بیا پیغمبران راغلي دي او د هغې دوو لارو تفصیل پیغمبرانو زباني کړی دی نجدین دوه لارې یو د خیر او بل د شر الله ښولي دي او بعضې مفسرین وایي د نجدین نه مراد سینه ده د زنانه چې دې ماشوم ته الله ښولی چې دې روي او د دې نه دې ځان له پی راکړه لارې مې درته دوه ښولي دي پس دې پورې وتلی نه دی دا انسان العقبته د کنډونه دا انسان د کنډ وتلی نه فلقتحم العقبه عقبه د غر یو لوی ګټ اوچت یا د دوو غرونو په منځ کې لار چې په دې باندې د دشمن نه نجات حاصلېږي نو دغه عقبه او دغه کنډه د انسان مدد کوي
چې دې په غر باندې اوچت وخیږي نو د دشمن نه ځان بچ کوي، یا په دغه غریزه لار کې دې داخل شي او دې پورې وځي د دشمن نه ځان بچ کړي. نو دې دی کې طاعت او عبادت د دې نه تعبیر کړی دی په عقبه چې ته دا طاعت تابعداري کې نو دا ستا لپاره یو کنډو دی منځ کې محفوظ لاره دگی جوڑیږي. فک رقبت او په وخت کې چاله توام लोग بلغوا خوار غریب له الله د رضا لپاره ورکړه. ثم كان من الذين آمنوا دا کس د هغه خلکونه چې ایمان یې هم راوړی دی دا ایمان راوړ مقدم دی دا هغه اهمیت ته اشاره لپاره دا یتیم او مسکین ته دعا د مخکې ذکر کړل یعنی ایمان د ټولو مخکې دی. ثم كان من الذين بیا دې دغه کس د هغه خلکونه آمنو چې ایمان یې راوړی دی وتواصوا بالصبر او تاکیدي حکم کوي دی په صبر باندې یو بل ته صبر کوا وتواصوا بالمرحمه او یو بل ته تاکیدي حکم کوي وصیت او نصیحت کوي بالمرحمه د رحم کولو تاکیدي حکم کوي حقوق او فرائض ادا کوا
هر قسم سختی او تکلیف برداشت کوا دا الله په مخلوق باندې رحم کوا الله به پتا باندې رحم کوي اولئک اصحاب المیمنه دا کسان د خي طرف والا دي ډېر نصیب والا خلق دي دی به د عرش نه خي طرف ته وي برکت والا وي عمل نامې به په خي لاس ملاوي والذین کفروا او هغه خلق چې کفر یې کړی دی بآیاتنا په آیاتونو زمن هم اصحاب المشأمه دی د ګس طرف والا بخت او بدبخت خلق دي بدنصیبه خلق دي د عرش نه به ګس طرف ته ولاړ علیهم نار مؤصده فدوی باندې به اور بند کړی شوي د هر طرف نه به چاپیره اور وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين